कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वअन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शअबान व क़ाल अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर जअलल्लाहु सियामहु फ़रीदन व क़ियाम लैलिहि ततव्वुअन मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि व अद्दा फ़रीदतन कान कमन अद्दा सबईन फ़रीदतन फ़ीमा सिवाह वहुव शहरु सब्रि वस्सब्रु सवाबुहुल जन्नह व शहरुल मुवासाति व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मुअमिन फमन अफ़्तर फ़ीहि साइमन कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिहि व इत्क़ु रक़बतिहि मिनन नार अल हदीस कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ा'i अज़मुहु तब मिन त्वीबिहिन्नल क़ा'उ वल अकुमिन नफ़्सिल फ़िदाउ लिरौज़िन अंत साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूद वल करमी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना ज़मा काबिल क़दर मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रातों मियाश्त रमज़ानुल मुबारक पटोलु मियाश्तो की आगा अज़ीमुल क़दर दा चे द दे शपी ओ द वरज़ो दा बरकत द वजिना रब्बी कायनात टोली सहिफ़ी और टोल किताबुना चे पानबिया अलैहिमुस्सलाम नाजिल अवल नुदाई द रमज़ान पर मियाश के नाजिल करी ददे मियाश्ते पा द रमज़ान द्रे वरज़ी तेरे शवी हुई चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बांदे सहीफ़े नाज़िल और द मूसा अलैहिस्सलाम तौरात दा नुज़ुल ददे चिकीगी रवायत दा बुज़री ग़िफ़ारी बांदे फ़ी सित्ति लयालिन मदवीना मिन शहर रमज़ान
د دې میاشتې شپږ شپې چې تیرې شوې نو تورات الله رب الجلال حضرت موسی علیہ السلام باندې نازل کوي. وانزل زبور داود علیہ السلام فی 18 لیلة مضت من شهر رمضان. او عیسی علیہ السلام داود علیہ السلام باندې چې زبور شریف نازل شوی او دا د رمضان د میاشتې 18 ورځ. وانزل انجیل عیسی علیہ السلام فی 13 لیلة مضت من شهر رمضان. او عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف د رمضان شریف په 13 ورځ باندې ورکړل شوی. وانزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان. او قرآن عظیم الشان رسول الله مبارک ته د رمضان شریف په 40 باندې ورکړل شوی. نزول د قرآن عظیم الشان مختلف طریقې دي. یو هغه نزول دی چې د لوح محفوظ نا اول اسمان بیت العزت تا قرآن عظیم الشان نازل شوی دی. دا د لکونو زرګونو فرشتو په جلوس کې د حضرت جبرائیل علیہ السلام په مشرۍ باندې د لوح محفوظ نه دا تمام قرآن په یو دفعه باندې اول اسمان بیت العزت د بیت الله شریف په محاذات برابر د فرشتو د عبادت یو کور دی په اول اسمان کې بیت العزت ورته وي. او په اوم اسمان کې بل کور دی هغې ته بیت المعمور ویلی شي. دا د الله تعالی د فرشتګانو عبادت خانې دي. هغه برابرۍ او محاذات باندې بیت الله شریف دی. دا د انسانانو دپاره الله تعالی چې دی د عبادت یو مرکز او قبله ګرځولې ده. نو دغه بیت الله شریف په برابرۍ اول اسمان کې بیت العزت راشي. بیا مخامخ وم اسمان کې په دغه برابرۍ باندې بیت المعمور راشي. بیا په هغه محاذات باندې بیا عرش راځي. په هغه محاذات باندې عرش راځي. نو دا اول اسمان ته دا په 28 د رمضان باندې راوړل شوی. آغاز او بدء د وحی چې پر رسول الله مبارک باندې کېدا نو دا 30 د رمضان. او باقی چې بیا ټول قرآن کریم نازل شوی دی نو دا د رمضان نه بهرم نازل دی. او ټیم په ټیم چې څومره ضرورت موافق الله تعالی دا نازل کړی دی. د دې نزول دنیا ته په 30 کالو کې شوی دی. او د دې نزول د لوح محفوظ نه اول اسمان بیت العزت ته په یوه شپه باندې شوی دی. دا بهترینه میاشت د راتلو سره چې یوه شپه ورته پاتې وه رحمت للعالمین صحابه کرام په مسجد نبوي شریف کې راجمع کړل. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دغه تقریر او دغه خطبه ناقل او راوی دی چې د رمضان شریف نه یو ورځ وړاندې رسول الله مبارک صحابه ته د دې میاشتې څه فضایل ښودلي او د دې میاشت متعلق څه فرمایلي. هغه خطبه د زده کړې ده. الله تعالی دوی ته ذهنونه ورکړي وو. الله تعالی د نبی علیہ السلام د دین نه د نقل لپاره دی ذریعه ګرځولې وي. ګینې دا ډېره ګرانه خبر ده چې مقرر او بیان کوونکی په منبر خبرې وکړي او لاس اورېدونکی دې ټول یادې کړي. ډېره ګرانه خبره ده. خو د الله قدرت لکه څنګه چې د قرآن کریم دا زده کړه دا داسې نه ده شوې لکه دا اوس چې استادان او شاګردانو په منځ کې کومه طریقه رایجه ده. اوس خو شاګرد ناست وي قرآن کریم منځ کې پروت وي استاد یې ورته ښایي هر آیت ورته وایي او شاګرد یې یادوي. بیا قرآن کریم خر کې نیولي او جومات کې ورته ناست دي او د ورځې هم لګیایي د شپې هم لګیایي. داسې خو نه وه. جبرائیل علیہ السلام براغی یو رکو دو رکو یو صورت لگ زیاد څومره به چې ضرورت و صرف تلاوت به یې که رسول الله مبارک. اوس الله تعالی محمد مصطفی ته څومره ذهن ورکړي
د خدای شانو چې هغه تېنه نه غلطېده هغه ټول به په دې یو اورېدو د کینچ که او زده به یې که او دا قرآن کریم به الله تعالی د ده په دې زړه کې نقش که بس هغې کې به بیا غلطي نه راتله خو په ده به بوج و ډېر زیات ډېر تکلیف او بوج به و بوج ځکه و چې دا خو د الله تعالی یو پیغام دی که دې کې یو ټکی ما نه یاد وځي ما نه پاتې شي دا زه امت ته ونه رسوم زما رسالت به تمام نه شي دا یې به ما نه حسابي کېږي دا بوج او دا غم به د سره ډېر زیات و نو چې کله به جبرائیل علیه السلام دا تلاوت شروع که نو د مبارک به م ورسره شونډې خوځولې ده به م شونډې خوځول نو الله تعالی ورته آیتونه نازل کړل چې کله جبرائیل علیه السلام تا ته تلاوت کوي نو ته خاموش شه دغه وخت کې او دا قرآن کریم ستا په زړه کې مونږ په خپل قدرت باندې نقش کوو دا غم ته مه کوو دا به مانه یاده وځي بیا به ده ورته غوږ نیولی و داسې وخت به م راغی د وحی مختلف شکلونه و بی عایشه رضی الله عنها پوښتنه ترېنه کوي تاسو ته دا وحی په څه شکل باندې راتله وایي داسې وخت به راغی د دې غویانو په دې غاړه کې چې کم ګونګري شان چې مونږ او تاسې اچو اشرنګېږي آواز کوي ای آواز مو اورېدلی دی نو رسول الله مبارک فرمایي وي ما به داسې آواز اورېدو داسې آواز به مې اورېدو او دا د وحی په نزول کې سخته وحی دغه وه چې په ما به کېده نو علما دلته شرحه کوي چې دا څنګه سخته وه سخته ځکه وه چې د داسې آواز نه معنا اوچتول الفاظ اوچتول دین زده کول دا ډېر سخت کار دی نو په داسې شکل آوازونه به راتله او څوک وایي چې دا هغه فرشتې به چې را روانې وي او جبرائیل علیه السلام به دې ځمکې ته کوزېده د ده د دې وزرو نه به یو شرنګار او آواز پورته شه هغه آواز رسول الله مبارک حکایت کړی دی چې داسې آواز به زما په غوږونو باندې راغی د الله قدرتو او الله یعلم حیث یجعل رسالته الله عالم دی او علم لري چې دا خپل رسالت او نبوت کوم ځای وضع کوي هغه ځای پیژني منصب پیژني نو لکه څنګه چې رسول الله مبارک دغه زده کړه د قرآن کریم د جبرائیل علیه السلام نه د الله په قدرت باندې د په زړه کې نقش نو صحابه هم دا دین داسې زده کړی دی داسې نه دي شوي چې 8 بجې مبارک راوتلی دی او تر 12 بجو یې درس کړی دی او د مدرسې شکل جوړ شوی داسې نه دی خو بهر راغلی دی کور کې وحی نازله ده محراب مونځ شوی دی مانځه نه بعد احکام بیان کړي صحابه اورېدلي دي هغې نه دین جوړ شوی دی هغه زده شوي دي دا زده کړه د دوی د الله قدرتو چې د دوی په دې ذهنونو کې نقش کړي او انسان چې څومره پاک وي د ګناه نه نو حافظه ډېره تیزه وي امام شافعي رحمه الله خپل استاد وکیع صاحب ته وایي چې ما د حافظې د کمزورۍ نه یریږم څه چلو کم چې حافظه مې قوي شي نو د ده استاد وکیع نومیږي او دی شاعر دی په شعر کې ورته وایي شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی علی ترک المعاصی وکیع ته مې وویل خپل استاد ته چې زما حافظې د کمزورۍ نه یریږم نو ما ته یې امر وکړه چې ګناه مه کوه فإن العلم نور من إله ځکه دا علم د الله تعالی یو نور دی ونور الله لا يعطى لعاصي ګناهګار ته الله تعالی دا خپل نور نه ورکوي چې کله دې ګناهونه کول نو حافظه به دې کمزوري وي ذهن به دې کمزوري وي چې ذهن او حافظه دې تباه شوه نو علم خو آسان کار نه دی چې بیا به علم زده کړي دا علم مسائل به زده کړي نو صحابه چون کې پاکو الله تعالی دا ذهنونه او دا حافظې ډېرې قوي ساتلې وي نو حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ وړاندې دی مبارکو تقریر شروع کا او هغه تقریر کې دا الفاظ ویل ایها الناس اے خلق اے صحابه کرام قد ظلکم شهر عظیم رالا پتا سبحان او ډیر لوی میاشت شهر مبارکون چې دا ډیر د برکت نه ډکدام برکت په عربی کې زیادت تویلش زیته نو ظاهرا هم پکې د رزقونو د نعمتونو پراخی ده
تاسو غریب غریب خلک سوچو کوي چې دسترخوان باندې روژه ماتي کې څه تیار شوي یم دا خلک یې بل ټیم بنوي بیا او د باطن په اړخ چې وګوري وروستو بیانوي چې نفل د فرضو ځای نیسي یو فرض د اویاو فرضو ځای نیسي دا زیادت دی د اجر کړ چې هر یو عمل کې د اجر زیاتېږي نو دغه لوی برکت دی چې هر عمل کې د اجر په زیاتېدو باندې وي شهر فيه ليلة خير من الف شهر داسې میاشت دی کې یو شپه ده چې هغه د زر میاشتو د قبول شوي عبادت نه بهتره ده د زرو میاشتو نه بهتره رسول الله مبارک ډیر غیرتی دی لکه څنګه چې مونږ او تاسو ته فاستبقوا الخيرات یو بل نه پنیکۍ کې مخکېوالی کوي د مسابقې امر دی نو رسول الله مبارک به د نورو پیغمبرانو سره په دې مقابله باندې و چې ورځ د قیامت کې زما امتیان جنت کې د هر پیغمبر نه زیات شي نو دا به ډېره ښایي دا کوشش به ډېر زیات نو د دې دپاره به یې دعاګانې م غوښتې نو یو ورته دا پیغام ورکول شو چې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ستا امت کې چې څوک یې ونیکي کوي نو اجر ما سره د لسو نیکۍ نو یو په دې ډېر زیات خوشحاله و چې زه مونځ یو کوي اجر د لسو دی مونځونه پنځه کوي اجر د 50 او روپۍ چې دی نو یوه خیرات کوي اجر د لسو میلاوي سلو کې 2.5 خیرات او اجر د 15 میلاوي دا ډېر لوی دا فضل معامله دی امت سره الله تعالی د محبوب د خاطر وکړي او په دې ډېر خوشاله بیا به چې سوچو که چې د هغې عمرونه زیاتو 400 کاله 300 کاله نو ضرور به ضرور منځونه هم پې 50 پر شوي روژې به هم پې باندې وي نور عبادات به هم خلک عبادتونو کې هم تکړه نو د مبارک سره به دا غم و چې بیا مې دا امتیان چېرته نور امتیانو نه کمزوري رانه شي دې باره کې به ډېره زیاته دعا کوله او د دې امت د دې کم عمر شکایت به الله تعالی ته کو چې الله زما امت ته د عمر کم ورکړی او هغې ته د عمرونه زیات ورکړي او دا ډېر فرق لري دا کالجان تعلیم یافته چې کله امتحان ته لاړ شي او 2 غنټې ټیم درکړي او بل ځای کې امتحان کې 5 غنټې ټیم درکړي څومره ورته کالجان خوشحاله نو دا خو دارالامتحان دی چاته چې ټیم ډېر ورکول شو نو هغه ته ګټه ده تر څو چې دی نیکوکاره بدکاره نه نو رسول الله مبارک به دا شکایت کو دا دعا به یې کوله چې الله دا امتیانو زما عمر کم دی نو دا هغه دعا د قبلېدو نه بعد دې امت ته لیلة القدر ورکړی شي چې دا 3 کاله څه د پاسه کې نه جوړېږي د بلوغ نه بعد چا باندې 50 کاله چا باندې 60 کاله چا باندې 40 کاله هغه دا میاشت راځي او دا میاشت یوازې اخري لسو ته سوچ مه کوئ ځکه زمونږ استاسو د امام ابو حنیفه رحمه الله او صحابو کې د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا فکر و نظر دی چې رمضان دا لیلة القدر په آخري شپو کې خاص نه ده دا امکان شته چې د رمضان اوله شپه یې دا د لیلة القدر دویمه د لیلة القدر صرف دومره وایي چې اکثر دا په دې وروستۍ شپو کې راځي کله کله مخکو کې راشي منځنۍ کې راشي کله سر کې راشي اکثر په طاقو کې راځي کله کله په جفتو کې راشي داسې نور داسې معینه نه ده د بعضو دا نظر دی چې 20 شپه د لیلة القدر ده خو د دې تعین او معلومیت نه دی شوی اکثر دا په 20 راشي 30 راشي بعضې احادیثو کې نبی علیه السلام نه صحابو تپوس کړی دی نو راووتو خودای ورته شپه یې ورته خودا صحابو په خپلو کې مسله باندې جنګ راغی اختلاف و هغه باندې د نبی علیه السلام طبیعت خفه شه بس وی نه یې خیم درته د هغې هغه علم مصرفه شو تاسو ولې اختلاف جوړ کړ مرور شه صحابو نه وی نه خودا ورته صحابه شکایت کوي عرض کوي یا رسول الله نو کومه شپه ده وی د هغې په سبعي باندې ما کتل چې ما سجده په خټو کې لګوله
مسجد نبوي خو سفرو هغه سیده نو صحابه عرض کوي چې سوریزم نوا سم نو مونږ حیران شو چې دا بسوي کوم شپه به وي سهار مو چې کتل یو د اچانک ورېځ راله او باران شروع شو دا د 20 شپه وه او سبعي مونږ چې رسول الله مبارک کو مسجد نبوي کې خټې وي مانځنه چې راپورته شو په تندي باندې د خټو اثر او د دې نه مخکې ویلي چې ما وکتل چې یعنی وای نه خوده چې دا شپه ده اختلاف د وجنه خو صرف دومره و چې اشاره یې ورکړه چې ما سجده لګوله نو ما سجده په خټو کې ولګوله صحابه فرمایي دا د 20 شپه وه بعضې احادیثو کې 30 ښودلی شوي ځکه دا کلونه مختلف راغلي دي کله یو شپه کله بله کله عوام داسې فکر لري یاره زه خو راپاڅېدم ما رڼا ونه لیده ما خو ونه لیده چې په سجده پرته وه هغه معنویات دي هغه باطن دی هغه ظاهري سترګې نشي کشف کولی هغې مثال د کشف او د کرامت دی نو هر سړي ته خو الله تعالی کرامت نه ورکوي که نه فلانې ځای کې زړه ښځه وه هغې کتلې وه زړه ښځه به پاکه ښځه وه هغه به خاوند د کراماتو وه هغې به د دې ونو سجده کتلې وي دا ونې دا بوټي دا تسبیحات وي ما ته یې کله ورو لکن لا تفقهون تسبیحهم نص د قرآن دی ام من شیء الا یسبح بحمده یو شی هم نشته مګر د الله حمد و ثنا وي دا کاڼې حمد و ثنا وي ما ته یې نه اورو بوټي حمد و ثنا وي ما ته یې نه اورو مرغۍ په خپله ژبه د الله ثنا وي موږ پرې نه پوهېږو ولکن لا تفقهون تسبیحهم چې الله تعالی چاته معجزه ورکړي چاته کرامت ورکړي هغې به پوهېږي سلیمان علیہ السلام وی علمنا منطق الطیر بیگا تاسو ته تلاوت د ختم کې تیر شو علمنا منطق الطیر مونږه کورنۍ د داود علیہ السلام ته د مرغانو د ژبې علم راکړی شوی دی مرغان چې څه وایي مونږ پرې پوهېږو خو دا د هغوی معجزه شوه که نه نو مونږ خو د معجزو خاوندان نه یو انکار به نه کوو الله قادر دی چې یو بنده ته د مرغۍ د ژبې علم ورکړي پیغمبرانو ته یې ورکړی خو دا د هغې معجزه وه که یو ولي پرې پوه شه دا د هغه کرامت دی دا شانتا سخرنا الجبال ربی کریم فرمائی مونږ دا غرونه مسخر کړه داود علیہ السلام ته یسبحنا معه دا غرونه دا کاڼي دا ونې دا به د داود علیہ السلام سره په شریکه ذکر کول دا د هغه سره په ذکر به لګیاو او دا غرونه حدیث مبارک کې راځي چې هر سحر او ماښام دا یو غر دی بل غر باندې آواز کوي اے غره ستا په دې لمن باندې یا ستا په دې کاڼو په دې سر باندې د الله ذاکر تیر شوی دی هغه ورته ما باندې نه دی تیر شوی دی ور باندې فخر کوي الحمدلله زما د پاسه ذاکر تیر شوی دی دا په خپلو کې غږیږي سره ذاکرینو ته دومره خوشحاله وي خو موږ پرې نه پوهېږو نو دا شان د ونو سجده لګول دا حقیقت دی دا الله ته په سجده پرېوځي په دغه شپه یا نور شپې خو زما او ستا دا سترګې قابلې د لیدو نه دي نور به وي اوس دلته صحیح حدیثونه ثابته ده یو کړه درود شریف څوک وایي لس رحمت نازلیږي ټول درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله وبارک وسلم سونو خلق ناسیږي صحیح حدیث دی یو درود سره لس رحمت نازلیږي تاسو په سونو خلکو درود وینو دا په زرګونو رحمتونه نازل شو وم لید په سترګو باندې ښکاري درته نه ما ته ښکاري نه تاسو ته چې څوک د کراماتو خاوند دی هغه به کتلی وي څوک د کراماتو خاوند وي هغه به کتلی وي دا رڼا په شکل د باران یا د رحمت یا د نور داسې وریږي یا چپې وهي هغې ته ښکارېږي داسې نه وي انس رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک سره روان دی مسجد نبوي کې صحابه کرامو لاسونه اوچت کړي دعا کوي په شریکه باندې حضرت انس صاحب ته رسول الله مبارک فرمای هل ترى ما فی دیهم د صحابه لاسونو کې چې کوم نور او رحمت وریږي ښکاری درته او لا یا رسول الله ما ته نه ښکاری رسول الله مبارک ورته فرمای ما ته ښکاری ګور نبی علیہ السلام ګوري هغه نه ګوري مګه نور دې رحمت دې وریږي دې ورته سوال کوي یا رسول الله ما تم دعا غواړه چې زې مو ګورم وی رسول الله مبارک ګوتې راواخستې زما د سترګو کې داسې ومږل صحیح پې چوف کړل ما ته اوس ورته وګوره وی چې ما وکتل نو هغه نور چې ورېده او رحمت د هغه په لاسونو کې نو ما ته ښکارېده خو دا اوس د کرامت شو د رسول الله مبارک معجزه شوه دا ظاهري سترګو کار بدل شو په باطني سترګو باندې بدلی شو رسول الله مبارک فرمایي
ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، تاسو چې زمانه رستو ولاړ یې او رکوع کوئ، دا مانه پټه نه ده، دا ستاسو د مانځه دا ودرېدل او عاجزیانې دا په ما پټې نه دي. انی اراکم من خلفی، زه ولاړ په دې اړخ یم خو شاتم ما ته تاسې ښکارېږئ. دا اوس د نبي علیه السلام نظر و چې شاتم لګېده، دا معجزه ده. زما ستا دپاره شاته نظر نشته دی، ما خپل مخ آزاد کې مونږ ګورو. دا د بخاري شریف حدیث دی. نو معززو لیلة القدر کې دې تلاش مه کوئ. ما سره اعتکاف ته یو صوفي ناستو، نو دا تاق شپې به چې راشي نو دی به وتو نه نوتو ډېره. ما داسې ګمان راغی چې څه تکلیف ورته د خېټې پیدا شوی دی. ما پوښتنه ترې وکړه، ما نه وځي نه نوځي ډېره. هغه راته ځان راغی وایي ناسې بره ګورم چې رڼا شته که نشته. مې دا رڼا ته نشي لیدی. وبه یې ګورې که الله د کراماتو خاوند کړې چېرته. اوس چې د کراماتو خاوند نه نو رڼا به څه وګورې؟ دا په دې سترګو نه لیدل کېږي که نه. نو دا ضروري نه ده زنانه اواز اوري که تاسې یې اورئ چې تاسو د رڼا وګورئ. تسلي د انسان پې کېږي که چا ولي د ښه خبره ده، خو لکه عبادت ضروري دی. یو پکې د ماخوستن او د سهار جمع مه قضا کوئ، ځکه دې امت ته رسول الله مبارک ډېرې قیمتي نسخې ښودلې دي. وی د ماخوستن مونځ چې په جمع چا ادا که لکه نیمه شپه چې د په قیام تېره کړې وي، او د سبعي مونځ چې په جمع ادا که لکه ټوله شپه چې په قیام تېره کړې وي. نو ته چې اوس ماخوستن او سبعي جمع درنه قضا شي نو ټوله شپه خو الله ته نشي ودرېدی، ضرور به درنه کمزوریانې کېږي. او که د ماخوستن او سهار جمع دې پکې وکړه نو حکمن د خدای په نزد باندې دا ټوله شپه ستا په قیام او په عبادت باندې شمار شوه. نو رمضان کې د سبعي جمع مه قضا کوئ. ډېر لټان شته دی، پیشنمې وشي او بیا اوده شي، یا مونځ کور کې ضرور کې اوده شي، دغه ډېر لټ او محروم سړی وي. هسې نه چې لیلة القدر پې راشي نو دا شپه د په عبادت شمار نه شوه که نه، ځکه د سهار جمع یې نه ده کړې پکې. او د شپې خپل وس کوئ چې ته ختم وي هغې ته ځئ، او د هغې نه بغیر تهجد پکې مه قضا کوئ. کوشش د دغه عباداتو نور تلاوتونه پکې کوئ. نو شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، چې څومره لاړ شو همدې ته به مو سترګې وي چې معامله ټوله د الله رب الجلال د فضل ده. که د الله فضل وشو نو 50 کالو کې هغه باندې به 40 کرته به لیلة القدر ته مونږ برابر کی. د ماخوستن او د سهار مونږ به رانه قضا نه کی، د شپې به په عبادت باندې مونږ ته دا شپه ښایسته شي. نو بیا به د بل پیغمبر امتی زمونږ مقام ته څنګه ورسیږي چې مونږ په یوه شپه د 3 کالو د عبادت اجر بی ریا عبادت. همداسې خو عبادت به کم قبولی کم به نه یې کې خو ریاګانې دي او هغې کې کمزوریانې دي. او دا خو داسې ده چې دا یوه شپه دې د 3 کاله 4 میاشتو څو ورځې جوړېږي، قبول شوي عبادت هغه یو عملنامه کې ولیکلی شي. بیا به بل پیغمبر امتی دی امتیانو ته څنګه ورسېږي. خو غفلت او لټي دا په دې امت کې ډېره زیاته ده، ځکه دلته بازارونه ګرم وي نو دوی سره دکان غم نورم زیات شي. شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، دې کې داسې میاشت ده چې یوه شپه پکې د 1000 میاشتو نه هغه افضله ده. جعل الله صيامه فريدا، روژه د دې ورځو الله رب الجلال فرض ګرځولې ده. وقیام لیله تطوعا، او د شپې نوافل او تراویح دا الله رب الجلال نفل ګرځولې دي. فرضونه چې سیوا شي دا ټول نفل دي، سنتو تم تطوع نفل وي. نفل معنا زیتی عبادت. د نفل مقصد څه شی وي؟ ځان د جهنم نه خلاصې نه په جنت کې مقامونه حاصلول، او د فرض مقصد ځان د جهنم نه خلاصول. فرض چې دیونه که جهنم دې ټکانه ده، که فرض دیو که جهنم نه خلاص شي. اوس دې سنت کړي کنه، نفل دې کړي کنه، تسبیحات او ذکر او سبحان الله الحمدلله دې ویلي کنه، کدی نه ده ویلي په جنت کې خو بدن نه چې فرض دې کړي، خو پوړی بدې نه وي، مقامونه بدې نه وي. که شیخي دې ور سره زیاته کوله، تهجدونه دې کول، صلات ضحا دې کو، صلات اوابین دې کو، نو بیا به په جنت کې مقام اوچت وي. معراج په شپه جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک سره چې میلاو شو، نو رسول الله مبارک ته ابراهیم علیه السلام نو هغه ورته وایي ستا امت ته زما سلام ووایه، او دوی ته ووایه
چې ان ارض الجنة قیعان، د جنت زمکه وچ ډاګ د سپیرا. نو که تاسو باغونه غواړئ او تاسو چې کوم دی نو زرغونولې غواړئ، نو په سبحان الله او په الحمدلله او په ذکر او تسبیحاتو د دنیا نه ښایسته کوي. تاسو چې علماونه اورئ کله سبحان الله چې وي جنت کې ورته یو ونه شنه شي، کدا چې وي بنگله ورته جوړ شي، دا ستا په دې کردار باندې هلته کاروایي شروع ده، آداب یې جوړېږي. نو که تا تسبیحات زیات ویلي او ذکرونه دي کړي او عبادتونه، په جنت کې مقامونه پې حاصلېږي. من تقرب فيه بخصلة من الخير وأدى فريدا كان كمن أدى 70 فريدا فيما سواه. چاچی یو نیک کار پکې وکړ نفلی، لکه د رمضان نه بهر چې فرض کړي وي. د دې فرق علماو څومره ویلی دی؟ زر مستحبات راغونډ کا، دا د یو فرض ځای نیسي. مونږ او تاسې دا سنتونه کوو که نه ماسپښین مونځ چې کوو، نو دا 2 رکعاته فرض کوو، دا نور سنت کوو. مونږه دا سنت چې ماسپښین کې 4 رکعاته په عام ورځو ته کوي او 4 فرض کوي، دې 4 ته په زرو کې ضرب ورکړه، 4 رکعاته وکړه، نو د هغه 4 رکعاتو ځای به دې نیسي چې کوم فرض ته الله تعالی خپل یو مقام ورکړی. نو چې کله په دې میاشت کې سړی نفل کوي، نو هغه اجر د فرضو میلاویږي. او فرض او د نفلو دغه فرق دی چې د زر نوافل د یو فرضو ځای نیسي. او چا چې پکې فرض ادا که، نو کمن ادى 70 فریضة فيما سوا، لکه 80 فرض چې په بله میاشت کې ادا کړي وي. څو څیزونه دي چې په هغې باندې اجر زیاتېږي. یو تینا رمضان شریف دی، دا مونږ چې مونږ او تاسې کوو دا په 80 چنده قبلیږي، دا فرضي مونځ، دا روژه په 80 چنده داسې نور زکات ورکې پکې زیاتېږي، اجر لري. کوشش دا وشي دې میاشت ته زکات میاشت راغونډه شي او سړی دې ته جوړه کړي، نو ښه خبره، اجر پکې زیات. بل آسان سیس چې ستا یو منځ په 80 چنده ته رسېږي، مسواک دی. او داسې کې مسواک ووهه یا مانځه ته مسواک ووهه، نو دغه منځ به ستا په 80 چندو باندې زیات قبلیږي. صحیح حدیث په دې کې وارد دی. او بل چې دی پټکی دی، د جمعې مونځ چې د پټکي سره ادا شي، نو په 80 چنده باندې دا منځ قبلیږي. دا سپینګیري کوشش د پټکو کوي، نو کشران به ټوپۍ په سر کړي، او چې تاسو سپینګیرو ټوپۍ په سر کړئ، کشران به سرلوڅ سر ودري، هغوی تاسو نه تعلیم زده کړي. نو تاسو کوشش د پټکو وکړئ، ښه ښکارئ ورباندې. کوم سپینګیري چې پټکی په سر کړی، ډېره مزه ورسره کوي او اجر زیات دی. هو شهر الصبر، دا د صبر میاشت او صبر داسې څیز دی، ثوابه الجنه، د دې ثواب جنت. صابر ته الله جنت ورکوي. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرینو ته الله اجر بے حساب او بے اندازه ورکوي. صبر څنګه دی؟ او بنس کې خو صبر دی، نفس خو غواړي، خوراک غواړي، مجامعات غواړي، د روژې خلاف کارونه غواړي، دا ټولو نه د ځان صبر کړی دی. نه دا انتهایی د صبر میاشت ده. سرکشه نفس هم چې کم دی، دې کې سر ټیټ کړي څه نشي ویلی، بس کمزوری سړی مونځ به نه کوي، نور عبادات به نه کوي، رمضان به روژه به نیسي، الله به یې په دې میاشت کې نیک کړي. وشهر المواسات، دا یو بل سره د امداد میاشت ده. شهر یزاد فی رزق المؤمن، داسې میاشت ده دې کې د مؤمن روزي زیاته شي. فمن افطر فی صائما، چا چې روژهدار ته روژه ماتی ورکړه، کان مغفرة لذنوبه، ټول ګناهونه یې معاف شي واړه. وعتق رقبته من النار، گردن د جهنم نه خلاص شي. وکان له مثل اجر، او د هغه روژهدار اجر دته ملو شي، من غیر ان ينقص من اجره شیء، د اجر کمیږي پینا. نو دغه د یو بل گاونډي ته د یو څه د لیږلو، چینی لیږل، روح افزه شربت لیږل، چې کوشش دا وي چې هغوی پې روژه ماته کړي. دا کوشش کوئ په خپلو کې یو بل ته
که زکات څوک ورکوي خو مالدارو ته مه لیږئ او که صدقات ورکوئ نو مالدارو ته یې لیږئ ګاونډ کې طالبانو ته یې لیږئ د دې نیت باندې چې یاره دغه روح افزه څه دي خو 150 روپۍ 150 روپۍ ریټ لري هغه تقریبا یو کور 5 ورځې 6 ورځې 10 ورځې هغه استعمالوي نو دا د هغه روژه ماته ستا د خوا نه شه کنه تیار شربت دې کړی وي ګاونډي کره ولېږه رشته دار کره ولېږه خپل خپلوانو کره ولېږه پردو کره ولېږه راوړه جومات ته چاته ورکه په لاره کې د کور نه روزه څوک به تېرېږي روره ودرېږه د یو ګیلاس اوبه وڅښه روژه ماتې ټیم دی هغه ټوله ورځ تکلیف تېر کړی د هغه د روژې اجر ستا په عملنامه کې تا ته ولیکل شو د هغه اجر نه کمیږي او تا ته چې کوم دی د هغه اجر میلاویږي دغه د یو بل سره د مواسات د کومکونو که صحیح زکاتونه دې مالدارانو ورکړل په علاقو کې به غریب پیدا نشي په یو ځای بل ځای وړي د محلې د خلکو خیال نه ساتي د ګاونډ خیال نه ساتي پردي ځایونو ته فلاني ځای ته فلاني ځای ته هلته یې لیږي دا د دې فکر کمزوری وي باید خپل ګاونډ دا مقدم شي خپلوان مقدم شي ګاونډیان مقدم شي هغوی سره لاس واړولی شي نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت باندې د دې میاشتې دا فضایل بیان کړي او بیا نبی علیہ السلام فرمائی صحابه غریبو چې یاره ټول روژه ماتې به موږ چاته څنګه ورکو یعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمره او شربة ماء او مسقة لبن دغه ثواب الله تعالی ورکوي هغه چاته چې یو ګوټو به روژهدار ته ورکړي تش یو به ورکړي یا یوه کجوره ورته ورکړه او یا د شودو یو ګوټ ورته ورکړه څومره یې اسانه کړه دغه د مواسات او د یو بل سره د ښېګڼو میاشت ده او د الله د رضا دپاره د یو بل سره د ښېګڼو ارادې وکوئ او د روژه ماتې کوششونه یو بل ته کوئ خپلو بچو باندې هم چې کوئ نیت د اجر کوئ بچو ته یې راوړئ دا زما بیبي زما اولاد د دې په ما باندې فریضه ده نفقه خو دا نیت پکې کوئ چې دا روژه ماتې دوی پې کوي ما ته به پې الله اجر راکوي په هغې هم درته اجر میلاوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته فرمایي هغه داسې مریض و ډېر خفه وای مه خفه کېږه الله به ډېر عمر درکړي تا ته به خدای تعالی بیا باچایي ولایتونه درکړي مسلمانانو ته به ستا نه ډېرې نفع ورسېږي کافران به ستا په وجه ذلیل شي ډېره تسلي ورته ورکړه او ښېګڼې کوه دا کوه نو هغه ورته وایي یا رسول الله د خپلې بیبي سره چې زه کومک کوم او روټۍ ورته راوړم دې کې ماته اجر میلاویږي رسول الله مبارک ورته فرمایي چې اسې په ګپ کې راشي د خپلې بیبي سره د محبت د وجې نه نوڼۍ دې راواخیسته او بیبي ته دې د مینې نه په خوله کې ورکړه دې کې هم تا دپاره اجر میلاوي دا اجر دی خو نیت د اجر په کار دی چې هر کار په ارادې او په نیت د اجر باندې وشي دا حدیث مبارک متول دی اوږد دی انشاءالله بل بیان کې به بیان کړی شي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا الله څومره حاضرین دي او څه قسمه ګناهونه ما او دوی نه شوي دي موږ ټولو ته معاف کړي یا الله ته غفوري ته کریمي ته مهربانې او موږ ټولو لاسونه تا ته اوچت کړي دي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله موږ د روژې په خاطر د جمعې د پاکې ورځې په خاطر ته قوي ذات یا الله او موږ ضعفا یو او ته کریم او عفو یا الله موږ محتاج یو او یا الله ته په دې قادر یې چې موږ په دې ځمکه باندې ډوب کړې دا ستا احسانات دي او یا الله ته موږ باندې ورحمېږي زموږ ګناهونه معاف کړي واړه ګناهونه یې که غټ وي پټ وي که ښکاره وي سهون وي که قصدن وي که عمدن وي که نسیانن وي یا الله ټول راته معاف کړي یا الله ټول راته معاف کړي یا الله زموږ نه راضي شي داسې راضي شي بیا ناراض مه شي یا الله که په څه خبره موږ نه خفه یې هغې باندې مو بخه او زموږ نه خوشحال شي یا الله خپل حبیب محمد مصطفی موږ نه راضي که په څه خبره موږ نه خفه یې ته یې رانه راضي او خوشحال که
داغه او د ټولو شفاعتګرو په شفاعتونو کې زمونږ نصیبې پیدا کا. حاضرین مجمع ته یا الله په نظر د رحمت سره وګوره، ګناهونه ورته معاف کا، د رزق حلال روزي پراخه ورته ورکا، حرام روزي نه زمونږ سره وساته. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.